نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته د کمال ده که ستاسو په زړه باندې د حج یا د عمرې ارمان وي او تاسو وایئ چې یاره موږ مکه مکرمه وینو موږ مدینه منوره وینو او د ارمان وي د خواهش وي د امید ستاسو وي انشاءالله العزیز وظیفه درکوم تاسو دا وظیفه وکئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو د عمرې د ارمان د پوره کړي الله پاک به ستاسو د حج د ارمان د پوره کړي تاسو ته محمد دا کوم کمنټ ښکاري دا ملګری و چې دا وظیفه ما وکړله یو هفته مې دا وظیفه وکړله او په یو هفته کې دننه الله پاک زه حج لم بوتلم یا دغه رنګې دا بل ملګری و چې الله پاک زه عمرې له بوتلمه دا بل ملګری و چې دا وظیفه ما وکړله او الله پاک زم عمرې لپاره بوتلمه محترم مسلمانانو کو تاسو هم دا وظیفه کوئ انشاءالله العزیز الله پاک وتا حج لمبوزي الله پاک وتا عمرې لمبوزي او الله پاک ډیر زیات نیک سړی هغه ما عمره کوله او چې کله ما عمره کوله ما وکتل یو سړی زما خواله رالی وزې د لاس کلک ونیولم ما ته وایي چې ته غواړې چې بار بار راشي مکې مکرمې ته او بار بار راشي مدینې منورې ته ما ورته وایي چې څومره مسلمانان دي هر مسلمان نارینه زنانه ماشومان دا ټول دا غواړي چې موږ د مکې مکرمې ته راشو موږ د مدینې منورې ته راشو او په دې مقاماتو کې موږ وګرځو او دا ځای خو ډېر خوند کې یار چې کوم ځای کې زمونږ محبوب پیغمبر دا ګرځېدلی دی د هر مسلمان دا خواهش دی او تمنا ده او هر مسلمان دا وایي چې دغه ځای کې موږ وګرځو نو څوک به دا وایي چې موږ دې دغه ځای کې نه ګرځو وایي ما ته وایي چې د هر فرض لمانځه نه بعده دا وظیفه صرف اووه پیرې کوه د هر فرض لمانځه نه بعد دا وظیفه صرف اووه پیرې کوه انشاءالله العزیز یو هفته دا عمل وکړه الله پاک به دې کعبې ته راولي الله پاک به دې مدینې منورې ته بوځي او په دې ټولو مقاماتو کې به الله پاک ګرځوي زما محترم وروڼو سوچ کول پکار دی چې دنیا محترم دا زموږ نه پاتې ده دنیا کو لږه ده دنیا کو ډېره ده تېرېږي یار دا تېرېږي ده او دنیا دا چا سیوا نه کړله چې په ژوند باندې یو سړی دغه مقامات ویني څونه خوند کوي لکه زما پیغمبر مکه مکرمه کې پیدا شوی دی او زما پیغمبر دې ځای کې طوافونه کړي دي او د دواړو جهانو سردار کورونه دادي دلته کورو دلته ګرځېدلی او دلته کې پیغمبر علیه صلات وسلام پلانکې صحابي سره ملاو شوی او دلته کې پلانکې سره ملاو شوی او دا صفا ده او دا مروه ده څونه خوند کوي یار سړی دا مقامات ویني او بیا دا وایي چې ګوري سوچ هم کوي چې دلته کې ابراهیم علیه صلات وسلام هاجره او ورسره اسماعیل علیه صلات وسلام دلته کې په دې دشت بیابان کې پرېښي صفا مروه کې بیا هاجرې وایي منډې والي دي دا کله چې تاسو منډې وهئ دغه ځای کښېناست دومره خوند کوي دومره هغه منظر دا محترم د سترګو مخې ته وي څونه خوند دغه منظر کوي دغه رنګې د زمزم پاکه چینه الله پاک داسې ناشنا چینه پیدا کړې چې پوره دنیا کې خلکو د هغې نه اوبه وڅښلې داسې به څوک هم نه چې هغوی له زمزم اوبه دی نه یې څښلي او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک مدینه منوره کې محترم خپل قبر مبارک کې دی او موږ چې هلته ورشو په هغه باندې سلام لېږو نو پیغمبر علیه صلات وسلام زموږ سلام اوري او د هغې جواب هم ورکوي نو چې دې سره موږ درود شریف وایو په خپل پیغمبر باندې فرشتې وررسوي او چې هلته کې وایو محترم براه راست نبی علیه صلات وسلام ستاسو سلام او ستاسو درود شریف دا اوري نو څونه صحابه کرام تېر شوي مدینه منوره کې او دغه جومات کې لمونځونه کړي دغلته حکومت کړی او دغه ځای کې آباد و دا ټولې علاقې محترمو سړی ویني او دا یو قسم دا زموږ د ایمان حصه ده الله پاک دې موږ او تاسو ټول بار بار مدینې منورې ته بوځي الله پاک دې موږ او تاسو ټول بار بار مکې مکرمې ته بوځي او محترم مسلمانانو داسې ځای دی چې د مړېدو ځای نه دی ګورئ ها یو سړی و چې زه بس موړ شم او زه بیا نه راځم تاسو یقین وکړئ چې څوک د مکې مکرمې نه واپس راځي جاړي ها
کله چې طواف ودا کوي کنه هیره طواف کوي او دغه نه بعد امها ورته وي او شاشه د ګورو جاړي مدینه منوره کې کوم کیفیت یار نبی له سلام چې کوم روزه را او استاد هیره ورځ ده تخپل هوټل ترازی او بیرغ ځنه ګاډي ته بهيږي مکه ته راځي د مکه نه راځي کورته چې کله راځي ته ولته کې ته بار بار نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام قبر مبارک ته ګوري او روزه مبارک ته ګوري او دغه رنګي اخیره چې کوم ملاقات دی او جړام ګرځیدله پر هدایم نشي هم مجبور ده استال ته کې اوسو رزي دي نو تاسو وایئ چې موږ د بار بار مکه مکرمه تلل شو بار بار د مدینه منوره تلل شو د هر فرض مانځنه بعد دا وظیفه وکي ان شاء الله عزیز مکه مکرمه ته ملال شي او مدینه منوره ته ملال شي تاسو د هر مانځنه بعد د کلمات صرف و پر وایي د هر مانځنه بعد ان شاء الله عزیز سمره په اخلاص سمره په توجه سمره په للهیت سمره په غوښتنه سونه بگی عجزی و سونه بگی امید و سمره بگی شوق ان شاء الله عزیز الله پاک ولی خما حبوزی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك تاسو دا وظیفه وکړئ ان شاء الله عزیز الله پاک تاسو مکه مکرمه ته او مدینه منوره ته بوزي الله پاک دې موږ تاسو ټول بوزي الله پاک څومره کسان داغو اراده را داغو نیت دې اسباب شته یا اسباب نشته کو اسباب یې الله پاک بوزي الله پاک کو اسباب نشته دي او وسه نکیږي غریبانان دي نو اسباب له پیدا کا او الله پاک موږ او در ټول کسان بار بار مکه مکرمه او مدینه منوره ته دا بوز امين